د امریکا نه شکست خوړلو نه پس د پاکستان کرکټ ټیم له د پاکستان کرکټ بورډ د طرفې یو واضح یو دمکی آمیز میسج ملاو شوی دی. څه میسج ولا ملاو شوی؟ آیا دا د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن ورکړی دی یا نور چا ورکړی؟ په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. خو بل میچ بایلات نه پس پاکستان چې کله د یو اس اے نه شکست وخوړو نو پاکستان هیډ کوچ ګیری کرسټن هم یو خپل بیان جاری کړی دی چې هغې حوالې سره هم خبره کوو. یقینا دا بیان داسې دی چې په دې باندې هم سوچ پکار دی چې د پاکستان کرکټ ټیم کې لړیان خپل منمانی کوي یا په خپل سوچ باندې گیم کوي یا په خپل مایند سیټ باندې گیم کوي. نو بیا دومره ایکسپنسیو ترین کوچ ساتلو فایده څه شوه؟ بیا بس دا کوچ ختم کړو دی په خپل مایند سیټ گیم کوي کنه. ځکه ګیری کرسټن چې کم بیان جاری کوي ټول نه پیله په هغې خبره کوو. هغې نه پس پاکستان کرکټ بورډ چې کم دمکی آمیز پیغام پاکستان کرکټ ټیم کې لاړیانو له ورکړی په هغې باندې د ویډیو اخر کې راځو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ضرور شریک کړئ. ټول نه پیله خو د پاکستان کرکټ ټیم هیډ کوچ ګیری کرسټن ویلي دي چې یو کلاړي هم د ما په پلان باندې په دغه میچ کې نه دی چلیدلی. ما هر کلاړي له بیل بیل پلان جوړ کړی چې وروره ستا به دا پلان وي ته په دې پلان باندې گیم کې که فیلډینګ کې که بالینګ کې که بیټینګ کې په دې پلان باندې به ځي. خو ټولو چې کوم دی خپل پلان باندې گیم کړی، خپل مایند سیټ باندې گیم کړی، د ما پلان چا هم نه دی منلی. اور دا بیان چې کوم دی ګیری کرسټن د پاکستان کرکټ ټیم چې کم پاکستان کرکټ بورډ چې کم منیجمنټ دی هغې د کلاړیانو په مخ کې دا بیان ورکړی دی چې دا کلاړیان دی له چې کم ما پلان یاد کړی په هغه پلان باندې دی نه دي چلیدلي. نو هغه ټایم که چېرې کلاړیان په پلان باندې چلیدلی وی نو بیا به هغوی ټیک په منیجمنټ ته ویلي چې نه مونږ خو د کوچ په پلان باندې چلیدلي، مونږ خو د کوچ خبره منلې ده. نو بالکل هغه ټایم کلاړیان هم خاموش پاتې شوي. مطلب دا چې د کوچ خبره کلاړیانو چا هم نه ده منلې، نه کپتان منلې، نه نورو کلاړیانو منلې. دا و ګیری کرسټن واضح پیغام، واضح د کلاړیانو په مخ کې پاکستان کرکټ بورډ له دا پیغام ورکړو. لکه خامخا یو کوچ وي هغه دومره غټه تنخواه اخلي نو بیا خامخا هغه به شوکاز خامخا شوکوي چې زما ټیم تاسو ما راکړی دی دی دا میچ ولې بایلو. خامخا هغه به ریزن ښیي. او بل دا انګریزان چې کوم دي دا ساوث افریقې نه تعلق لري. ګیری کرسټن یو ښه کوچ دی، مطلب ښه یو د کوچینګ غټ کیریر لري، ښه سکسسفل کوچ دی. نو هغه هم دا ډیوټي ګڼي چې لکه ماله دا ټیم را په حواله شوی دی نو دی نه کار وښکل زما کار او چې دی کار نه کوي نو هغه به خامخا رپورټ مخکې جاری کوي. خو اوس پاکستان کرکټ بورډ د طرفې پاکستان ټیم ته واضح دا پیغام تللی دی چې د 19-20 معامله ختم وروره میچ به ګټئ، ورنه د چا په نوم باندې هم کانټا راښکله کیدی شي، د چا په نوم باندې هم قراس راښکله کیدی شي، د چا نوم هم د ټیم نه ډراپ کیدی شي، کم کلاړي هم د ټیم نه ډراپ کیدی شي. که هر کلاړي وي به دا نه چې دا کپتان دی، به دا نه چې تر ټیم دپاره ډېر زیات سروسز دي. خو راتلونکي میچ زموږ له ګټل پکار دي. دا به نه چې فلانی ټیم وګټي نو فلانی به بار شي او فلانی ټیم چې وګټي موږ له فایده ده. نور بقایا میچز به کټئ. انډیا خلاف بالکل وایي هار مونږ نه منو. دا پاکستان کرکټ بورډ واضح پیغام پاکستان کرکټ ټیم له جاری کړی دی. نو پاکستان کرکټ ټیم ګورو چې څنګه کوم طریقې سره د انډیا خلاف کوزیږي. ګوره انډیا نه میچ ګټل چې کوم دی پاکستان دپاره ډېر زیات امپورټنټ دی. انډیا نه څه کې بقایا چې څومره میچز هم دي دا پاکستان له ګټل پکار دي. کچري سوپر ایس سټیج له کوالیفای کیږي. کچري انډیا نه هم پاکستان میچ بایلو نو بیا دغه سیمی فائنل یا د کوارټر فائنل چې کم چانسز دي هغه تقریبا چې ختم شي. اوس هم چانس ته پاکستان کرکټ ټیم سره چې انډیا له شکست ورکړي. ځکه د پاکستان رن ریټ چې کم دی هغه 0.00 دی، مطلب رن ریټ یې ماینس کې نه دی تللی. نو چې میچونه ګټي رن ریټ پې پازیټیو ځي نو خامخا رن ریټ ایشو ولا هم نشي جوړېدی. خو میچز ګټل دي، میچز خامخا ګټل دي. پوینټ ضروري دی، پوینټ ایشتل پکار دی. پوینټ نه پس چې پوینټ دی برابر شو نو له رن ریټ میچ کیږي. چې ستا پوینټ نه برابر نو رن ریټ خو بیا نه میچ کیږي. پوینټ میټر کوي چې رن ریټ نه میټر کوي. رن ریټ اله میټر کوي چې تاسو سره د بل ټیم پوینټ برابر ویږي. اوس الریډي تاسو وګورئ یو اس اے په دې پوینټ ټیبل کې کم ټیم کې چې کم ګروپ کې چې پاکستان دی هغه پوینټ ټیبل کې چېرې تاسو وګورئ نو یو اس اے پکې په ټاپ ته جي. یو اس اے په ټاپ ته نو خامخا چې نور میچونه د پاکستان څومره دی به ګټل غواړي. یو اس اے نه خو الریډي شکست خوړو. د انډیا او د یو اس اے چې کم میچ وي نو په هغې باندې به د انډیا او بیا د یو اس اے فیصله کېږي که چېرې پاکستان انډیا له شکست ورکو اله نو دغه شکست انډیا له ضروري دی او بقایا میچز نور کم دی هغه هم ګټل پکار دی پاکستان له. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې شریکه کړئ. والسلام.